د نوح علیه السلام زوی کنعان دا هغه ملګري غلط و. نوح علیه السلام هغه ته ډېر نصیحت وکړو، په نرمۍ سره یې پوه کړو، په سختۍ سره یې پوه کړو چې بچي دې سره مه کښېنه. خو د نوح علیه السلام زوی باندې نصیحت اثر نه کړو، هغه باندې به نصیحت د ګولۍ په شان لګېدو. نو هغه غلط ملګرو هغه له بیړه غرقه کړه، هغه یې تباه او برباد کړو. دغه شان حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې ته د انسان باره کې معلومات کوې نو د هغه نه تپوس مه کوه، بلکې د هغه د ملګرو معلومات کوه چې د ملګري څنګه دي. خو د هغه ملګري نیک وي نو دی به هم نیک وي، خو د هغه ملګري بد وي نو دی به هم بد وي. ځکه فإن المرء على دین خلیله، انسان چې کوم دی دا د خپل ملګري په دین باندې څه چې د ملګري خیالات وي او څه په زړه کې وي هغه شان د دې انسان هم په زړه کې وي. نو که د انسان یو ملګری نیک وي نو په ده باندې د نیکۍ اثر کوي، او که د یو انسان ملګری بد وي نو په ده باندې به بدۍ اثر کوي. او دا یو فطري خبره هم ده چې د نیکۍ اثر دا ډېر ناوخته قبلېږي، دا ډېر ناوخته راځي، او د بدۍ اثر دا ډېر زر کېږي. وي د بدۍ اثر چې دی دا د اسپې د رفتار په شان دی، او د نیکۍ اثر دا د یو میږي د رفتار په شان دی. نو چې کوم انسان په ښو مجلسو کې کښېني هغه باندې به ښه اثر کېږي، او چې کوم انسان په بدو مجلسو کې کښېني هغه باندې به بد اثر کېږي. نو ځکه دغه انسان زر برایې طرف ته شیطان په ډېر زیات زور لګوي. نو بدي انسان ځان ته زر راکاږي او نیکي انسان ډېره ناوخته قبلوي.